بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري خان منغا منصوبات شروع کړو په منصوباتو کې مفعول مطلق مونږ ویلو او داغه متعلق مونږ د مفعول مطلق تعریف او په کم کم ځای کې د سره پر راځي او د ماده او د فعل په صورت کې تغایر به کنه به تغایر درې صورتونه ویلو او بیا د مفعول مطلق فعل کله حذف کول جایز دی او کله واجب دی مفعول به تعریف وکړو د مفعول به په خپل فاعل باندې کله مقدم کول جایز کله مقدم کول واجب کله مقدم کول ممتنع دي او مفعول به دا فعل په کوم ځای کې حذف کول جایز دي او په څلور ځایونو کې حذف کول واجب دي پای کې اول نه وجوبي سماعي او درې جنن یو پکې تحذير او دویم پکې موضوع میرا عامل والا شریط تفصیل ایو پکې منادا وا حروف ندا منادا منادي دا مقام د ادعو فعل او د ټول متعلق دا خبره اترې من کړي سره د استغاثه او سره د مندوب نه موږ پرون سبق کې دریم نمبر په مفعولاتو کې مفعول فيه ویلو موږ مفعول فيه څه ته وایي اسم ما وقع فعل الفاعل فيه دا نوم د هغه اسم دی چې د فاعل لا فعل پای کې واقع شي او مفعول فيه د دویم ظرف وایي ظرف په دوه قسمه دی ظرف زمان ظرف مکان ظرف زمان په کوم وخت کې چې دا فعل واقع شوی د فعل د صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي د ظرف زمان او ظرف مکان چې د فعل د صادرېدو په ځګي باندې دلالت کوي باندې په دوه قسمه دي محدود مبهم محدود دي ته وایي چې دغه حد مقرر وي معین زیت مراد وي یا معین وخت مراد وي او مبهم چې دغه نه غیر متعین وخت یا غیر متعین مکان ته مراد وي نو ظروف زمان دا که مبهم وي او که محدود وي بدی کې با حرف جر چې نه دا فی حرف جر دا به مقدر وي دایره وجنه بدا منصوب وي او مفعول فيه ظرف زمان چې کوم دي ظرف مکان دا چې مبهم نو به کې فی حرف جر مقدر وي او کدا مفعول فيه ظرف مکان و خدا محدود و محدود نو بدی کې بیا دوه صورتونه کچر ته بدی کې حرف جر چې دا پټو نو بیا به منصوب لکه پرون سبق کې منګه یو مثال لتدخلن المسجد الحرام نو د مسجد حرام چې دا متعین دی خو لکه حرف جر په پټ دی نو کله حرف جر په کاری نه دا بیا مجرور وایو او د مصنف رحمت الله علیه باندې مفعول فيه گویا کې دوه قسمونه د اعراب په اعتبار سره که مفعول فيه منصوب جو دی وی چې بری کا حرف جر مقدر دی اب کم مفعول فيه کې چې حرف جر تل نه دا مخکاروي نو او چې دا هم مفعول فيه دی خو مجرور دی او نور نحوین چې نه هغه وای چې په کم ځای کې حرف جر ته دا ښکارو نو هغه سره مفعول فيه دی نو بلکې دا مفعول به دی په واسطه د حرف جر سره او نور نحویان دا په تعریف کې د مفعول له پہچان داخلي د مفعول فيه پہچان داخلي چې مفعول فيه به هغه چې پای کې به حرف جر مقدر وي لگا تعریف کوي نو حدیث کې تاسو ان شاء الله وای و اسم ما وقع فعل الفاعل فيه بتقدير فيه چې مطلب دا هر غیظ نه چې فاعل د فعل پای کې واقع شوی او حرف جر په مقدر وي که حرف جر په ښکارو نه هغه ته هم ظرف وای ظرف ورته وای لکه مونږ وای مفعول دا جار سره خپل مجرور نه ظرف شو نه ظرف خدا چې فاعل لا فعل پای کې واقع شوی دی کنه خدا چې کم جار مجروری کنه نو دا ظرف مکان متعین وي ظرف زمان متعین ظرف زمان محدود وي او ظرف زمان محدود کې چې غل حرف جر قاری نو بیا دا مفعول فيه د دې مصنف په نسبت د نور په نسبت نه لکه پوه شو به باندې ها نن سبق کې منګه د منصوباتنا سلورم نمبر مفعول له وایو لخوا د مخکې کې منګه دا وي مفعول فيه پہچان دا دی کنه چې ظرف پکې راغلی مطلب یا به وخت راغلی یا به مکان راغلی نو دغه پہچان دا دا به بشر پر مفعول فيه جوړیږي دا بل څه نه جوړیږي مفعول له چې دفع هو اسم ما لاجله يقع الفعل المذكور قبله ها اسم ما لاجله يقع الفعل المذكور قبله مفعول له دا هغه اسم ته ویلېږي چې د هغه د پاره یا د هغه د وجنه و قسمونه چې د هغه د پاره یا د هغه د وجنه دا مذکور فعل چې دا واقع شوی چې د هغه د پاره یا د هغه د وجنه پوښوي د هغه د پاره مطلب دا چې د دې د حصول د پاره د مخکینی فعل د حاصلولو د پاره
دا مصدر دا اسم دا هر هغه اسم چې دا هغه د فعل مذکور د پاره دا فعل مذکور وکړي شي دا هغه د حاصلولو د پاره یا دا هغه د وجنه و دا بعد مخکې موجود ده د مخکې موجود ده دا هغه د وجنه فعل واقع شو لکه د دې دوه قسمونه دي زې مې تعذيبا ضربته تعذيبا نو دل کې دا تعذيبا دا اسم ده تعذيبا څه ده اسم ده نو و اسم دا اسم ده ما لاجله يقع الفعل المذكور قبله چې دا غي د وجنا دا فعل مذکور او دا غي د پاره دا فعل مذکور او شي دوی ضربته ما هو د سره پاره مو تادیبا د ادب د پاره یعنی د ادب د حاصلولو د پاره ما د و چې ادب حاصل کې ادب زده کی خو شوي دویم مثال قعدت عن الحرب جنوبا وې زه کې ناستم د جنگ نه د بوزدلې د وجنه مطلب زه بوزدلم ما زړه کې مې یاره وا د جنگ نه کې ناستم نه داغي د وجنه د فعل مذکور واقع شعر چې دا قعود عن الحرب ول واقع شوی دی دغه چې بوزدلې موجوده نه واښو مې باندې چې داغي د وجنه یا داغي د پاره د فعل مذکور واقع شوی نو دې څه ویل کېږي مفعول له ترکیب څنګه کوم قعدت فعل تو ضمیر پکې مرفوع متصل باعث فاعل عن حرف الحرف جار سره خپل مجرونه ظرف لغو متعلق به څه پوره او جبنا مفعول له د مفعول له پہچان سره مفعول له به مصدر راغلی مفعول له به صحیح نو مصدر کا منګ ورته وګور کا مصدر او ادمه کې فعل مذکور په معنا باندې وو دوی ته بسوي مفعول مطلق اگر فعل مذکور په معنا باندې نو جو بیا موږ ډایرک وایو چې سره مفعول له پوښوي اوس که تعالی معنا راتله جو بیا صحیح ده که معنا نه راتله کنه جو بس دغه پکې دغه خبره ده چیرې مصدر براغلی او هغه مصدر به د فعل مذکور په معنا باندې با نه وی راغلی لکه په دې خبره باندې تاسو پوښوي مثال نو بیا تاسو ته په لای کې وایم په کتاب کې وایم اوس دا مفعول له چې دی کنه مفعول له دا ولې منصوبي مفعول له منصوبي په تقدیر د لام سره یعنی په دې مفعول له کې لکه څنګه چې موږ په مفعول فيه کې وي چې مفعول فيه کې فی حرف جر چې نه پکې پټ وي د فی حرف جر مقدر د وجنا د تقدیر د حرف جر د وجنا مفعول فيه منصوبي نه دغه شانتي په دې کې هم لام حرف جر چې نه پکې مقدر وي لکه ضربته تعذيبا دا به کې ضربته للتعذيب نو ګور للتعذيب دا ادب حاصلول لپاره او تعذيب انداز باندې یو شی کنه او کلام حرف جر پکې کارو نو دا مفعول له د دې مصنف رحمت الله علیه باندې مفعول له دی خو په حرف جر په کار کېدو سره چې حرف جر کار اندې چې مفعول له دی او بیا هم مجرور بوي او نور وای چې کله په حرف جر کارو ناو بیا مفعول به په واسطه د حرف جر سره او دا نور صرفیان لکه نور نحویان څنګه چې موږ په مفعول مطلق کې په مفعول فيه کې ویلو چې د مفعول فيه او تعریف کوي ناغو په کې دا شرط غني چې مفعول فيه باغی چې فيه په کې مقدر وي دا شان دوی چې مفعول له باغی چې په کې لا مقدر وي کلام به مقدر نه لکه هغه تعریف دوی څه کوي د دې مفعول له اسم ما لاجله يقع الفعل المذكور قبله بتقدير اللام چې لام حرف جر په کې سوي مقدر وي کلام حرف جر په کارو نو بیا باغه مجرور وي هغه پوښوي بلی معنی بلی باندې پوښوي اوس یو خبره ده امام زجاج رحمت الله علیه چې کنه دی وی چې دا مفعول له نه دا پکې یو نوې عامل نه بلکې مفعول له چې دا مفعول مطلق ده لکه دا تعذيبا نه تعذيبا په مثال کې او جوبن دا چې دا مفعول له نه بلکې دا سره مفعول مطلق ده سره مفعول مطلق ده نو موږ ورته چې مفعول مطلق تعریف سره چې هغه د فعل مذکور په معنا باندې کنه او د لګي تعذيبا خدای دا په معنا باندې نه کنه او د لګي جوبنن خدای قوت په معنا باندې نه کنه نو دی وی چې موږ په دې کې تعویل به پکې کوو سبب پکې کوو تعویل به پکې کوو او دی وی چې ضربته تعذيبا نه بعد کې ادبته تعذيبا سره بدل کې او جب جوبنن چې نه بدل کې جبن تو عن الحرب سره نو وای چې تعویل تکې کنه
نو بیا خو په تعویل کوا یو د یو سره ګرځو بل بل سره بیا اوس یو مفعول مطلق منه او بل څه شی منه ځکه ته جاء زید راکبا نو بری کې اوس موږ سبا سبق کې ان شاء الله وایو چې بری کې راکبا سره دا حال له سره حال له خو ته نه سبا کې تعویل کوم او سبا کې فیر بجر او بس موضوع ما جاء زید فی وقت الركوب نو اوس ګور هغه مفعول به دي دا دغه ختم کو حال دې ختم کو او جار مجرور ظرف ته بغیر واستو نو په تعویل سره یو سیس د بل سیس په تعویل باندې ګرځول هغه خپل اصلي حالت نه پریدي خو دې لګی تا بل په معنا باندې وګړو خدا اوس مفعول له دې مفعول مطلق نه لہذا دا خبره صحیح نه ده پرې پوه شوي دا یو بیا چې مخکې فصل المفعول له مفعول له ستوي تعریف سره هو اسم دا هرغه اسم ده مال اجله يقع الفعل المذكور قبله چې د هغه د وجنه یا د هغه د پاره د هغه د وجنه یا د هغه د پاره دا مذکور فعل واقع شوی د هغه د پاره یا د هغه د وجنه دا مذکور فعل واقع شوی یعنی هغه دا اسم چې دا موجود وي د مخکنه لکه جوبونه موږ ته وې کنه چې دا بوزبری مخکنه موجوده ده دې موجوده د وجنه دا فعل واقع شوی يقود عن الحرب واقع شوی دی واښوي به دی باندې او یا ودا چې نه دا با دا غیر حاصلولو د لپاره به فعل واقع شوی لکه ضربته تعذيبا کې موږ وي وينصب او دا مفعول له منصوب ګرځي بتقدير اللام د لام مقدر په واسطه په تقدیر د لام سره لکه ضربته تعذيبا باسه کې ضربته للتعذيب او قعدت عن حرب جبنا ده اي للجبن هغه پوښتنه به باندې وعند الزجاج رحمه الله عند الزجاج رحمه الله عليه هو مصدر چې دا مفعول له مصدر ده او یعنی دا مفعول مطلق نه ده دا مفعول له نه ده بلکې سره نو چې موږ ورته چې لکه مفعول مطلق خو دې ته چې فعل مذکور په معنا باندې وي نو دا وایي چې بری کې تعویل کړل شوی او دا بدل کې ادبته بالضرب تاديبا ادبته بالضرب تاديبا نو ګور لګي ادبته بالضرب یعنی ما هغه ته د ادب خو د پاره جننه دا وهل وکړلو نو دل لګي دا تاديبا د ادبته او فعل په دامن شو پوښوي او داغه چې کوم دی جبنن ناوي چې دا پاسه کې جبنت بالقعود عن الحرب جبنا لاندې وسره دا راو لګوي دا لاندې بین سطور جبنت بالقعود عن الحرب جبنا د شو هم ورته چې دا خبره ده درست نه ځکه په تعویل سره یو قسم په بل قسم کې داخلي دونه دا نه لازميږي چې مخکینه حالت چې د ختم شو لکه دا خو بیا کته دا یو په بل باندې ګرځي دا یو بل په تعویل کې ګرځي نو بیا وسیب مفعول مطلق راځي نو په بل سره څه شی راځي نه لکه جاء اني زيد راكبا وي بدی کی چې ته نه نه دا پکې دا وکي نو جاء زيد في وقت الركوب چې تعویل وکوي پوه شئ نو یو سیس دبل سیس په تعویل باندې ګرځول سره یو قسم په بل قسم کې نه داخليږي لکه پوه شئ به معنی نو دا خبره صحیح نه ده ښه پنځم نمبر په مفاعیلو کې او په منصوباتو کې پنځم نمبر ده مفعول معه هو دلیل تعالی سره هو ما یذکر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبه معمول الفعل ما تو ګورئ مفعول معه څه ته وایي مفعول معه هغه اسم ته وایي چې دا داسې واو نه ورسوږي کوي چې په معنا د مع باندې وي او د فعل د معمول مصاحب وي د فعل د معمول مصاحب معنا ملګری معمول بچا کې چې د فعل عمل کړی بچا کې چې عمل کوي فعل جو یا فاعل وي یا سمي مفعول وي نو دا د فعل یا د مفعول خواته راغلی مفعول معه څه ته وایي چې هر هغه اسم ته وایي چې د داسې واو نه وروسته ذکر وي چې هغه واو په معنا د مع باندې وي د داسې واو نه وروسته چې هغه واو په معنا د مع باندې وي یو خبره ده شوه دویم نمبر چې دغه فعل دغه اسم د فعل د معمول مصاحب وي دغه فعل دغه اسم د فعل د معمول مصاحب وي یعنی دغه اسم چې دی یا خو د فاعل خواته راغلی وي او یا دا مفعول خواته راغلی وي لکه ته جاء البرد والجبات جاء البرد والجبات د دې معنی دا ده چې راغله یخني سره د کوټونو نه جبونه نو اوس ګوره دلته دا الجبات دا مفعول معه ده ځکه د داسې واو نو ورستو ذکر ده چې واو په معنا نه ما ده جاء البرد مع الجبات اصل کې څنګه ده
جاء البرد مع الجبات ها نو د داسې وانه ورسو چې هوا په معنا د مع ده او د فعل د معمول مصاحب ده یعنی دلته ګوره دا فعل دی کنه او دا البرد د دې معمول دی کنه نو د فعل د معمول مصاحب دی یعنی خواته راغله ده واښو به معنی نو مفعول ما اوسه ته وای هر هغه اسم ته وای چې دا د داسې وانه ورسو ذکر وي چې واو په معنا د مع باندې وي او د دغه فعل د معمول مصاحبي د فعل د معمول مصاحبي لکه یو مثال دا جاء البرد والجبات و ذری موږ ترکیب څنګه کوو دا ور یاد وساته دې ترکیب اکثر ور خلک غلط کوي جاء فعل البرد فاعل واو بمعنى مع برای مفعول معه دا ټکه به څه دی واو بمعنى مع برای او الجبات مفعول معه فعل سره خپل فاعل او مفعول معه جمله فعلیه خبریه وز کدا دې تا وګوي جاء البرد مع الجبات راغی جاء البرد مع الجبات راغی نو بیا به ترکیب څنګه کومه جاء فعل البرد فاعل مع مضاف الجبات مضاف سره خپل مضاف لینا مفعول فيه سچو مفعول فيه ځکه ما چې نه دا ظرف ته ما سره نو دا بیا څه جوړیږي مفعول فيه به جوړیږي لکه پوښوي نو دا مفعول فيه ما ځکه جوړ کو چې پدې کې ما راوستو دا مفعول ما جوړم ځکه چې پدې کې واو راغله ده کما د څه بعض کسان ترکیب دي چې کوي بیا غلطي کوي چې البرد فاعل واو بمعنى مع مضاف واو بمعنى او الجبات مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه مفعول معه نو بیا مفعول معه نه جوړیږي دا واو چې په معنا د ما وغه او معه مضاف جوړ کو نو دا اوس مفعول فيه جوړیږي دا مفعول معه نه جوړیږي وسره دا مفعول معه باسته او الجبات دا مجرور ده امغه چې مفعول معه منصوبي جمع مؤنث سالم ده الجبات سره جمع مؤنث سالم ده جمع مؤنث سالم کس چلی ها بل ترغیب جئت انا وزیدن جئت انا وزیدن پرې کې ماته لاول مفعول معه وغه زیدن سره معه زیدن مفعول معه ولی د داسې واو نو سوچي کا د جواب معنا لما ده او د فعل د معمول مصاحب ده مصاحب معنا سره خواته راغله خواته پوه شو به معنی ها او دلته کې د فعل معمول فاعل له مفعول له فاعل ولذي مثال چې بدی کې دا مفعول مصاحب د مفعول مصاحب کتاب کې دې مثال نه لګلې کفاکا وزیدن درهم سمانه نستاو د دې د پاره یو درهم کافی ده نو ځل کې وزیدن کې دا زیدن نه دا مفعول معه ده مفعول معه ده د داسې و نو څه کړه جواب معنا نه ماده او د فعل د معمول مصاحب ده دل کې دا معمول څه شری کاف ته کاف مفعول بی ده هغه پوښو به باندې ها پرې باندې پوښو تاسو مفعول معه څه ته وایي هغه اسم چې د داسې واو نو ورستو ذکر وي چې واو په معنا د معوي او د فعل د معمول مصاحب وي مصاحب نه پیژنم د فعل د معمول خواته راغلی د فعل د معمول یعنی یا به د فاعل خواته راغلی یا به د مفعول خواته راغلی پوه شئ تاسو به ځین کې بل خبر راځي چې دل لګي دا زید خو دې انا خواته راغلی کنه نو تاسو خبر کوم بده کې دا وای المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع چې دا مفعول معه هغه اسم ته وای چې ذکر کړل شي وي د داسې واو نه چې هغه واو په معنا د معوي لمصاحبه معمول الفعل د بار د وجه د دې چې دا د فعل د معمول مصاحب دی مصاحب نه پیژنم خواته راغله ملګری خواته راغله نه جاء البرد والجبات ها ترکیب تاسو یاد کو کنه لري وجئت انا وزيدا او مع الجبات اي مع زيد ومع زيد دې پور پوښوي تاسو ها وز د دې زینا اخوا دا خبره کوي چې دا مفعول معه نه پدې باندې بزا کم اعراب وما نو پدې کې تاسو ماته فکر دې کنه فکر چې مفعول معه دا فعل نه د مفعول معه فعل دا به خالی نه د دوه حالونه
د مفعول معه فعل د مفعول معه فعل څه مطلب دی یعنی په کم مفعول معه کې چې فعل چې دا عمل کوي نو دا به د دوه حال نه خالی نه وي یا به د مفعول به دا فعل چې دا به لفظي وي او یا به د مفعول معه فعل چې دا به معنوي وي لفظي نه پیژنم چې په لفظونو کې په لفظي کې دا چې په کم ځای کې لفظي راشي کنه دا خبره به یاد ساتي چې په خوله باندې ویلېږي په غوږونو باندې اورېدلېږي په سترګو باندې لګېږي په لاسونو باندې لیکل کېږي دې ته لفظي وي او معنوي چې دا خبرې پکې نه نو د مفعول معه فعل به یا لفظي وي یا به معنوي وي کچرته د مفعول معه فعل دا لفظي وو نو بیا به د دوه حال نه خالي نه وي یا به پکې عطف جایز وي او یا به عطف جایز نه وي عطف بجایز وي یا عطف جایز نه وي پدې کوم دا خبره ده چې یا عطف جایز وي یا عطف جایز نه وي نو څو صورتونه شولو سلو د مفعول معه ګوره اوس سلور صورتو څنګه جوړیږي ما ته ګورئ د مفعول معه فعل لفظي دی او عطف پکې جایز دی د مفعول معه فعل لفظي دی او عطف پکې ناجایز دی د مفعول معه فعل معنوي دی او عطف پکې جایز دی د مفعول معه فعل معنوي دی او عطف پکې ناجایز دی د مفعول معه په دې باندې به کم اعراب وما نو د دې څو صورتونه دي سلور نمبر 1 صورت سره چې د مفعول معه فعل چې نه دا لفظي وي او عطف پکې جایز وي دویم نمبر د مفعول معه فعل لفظي وي او عطف پکې جایز نه وي او د مفعول معه فعل معنوي وي او عطف پکې جایز وي او د مفعول معه فعل معنوي وي او عطف پکې جایز نه وي نو قدم لوانه صورت ګورئ کله مفعول معه فعل لفظي او عطف پکې جایز وو نو دا منصوب هم ویل شي منصوب بنا بر مفعول معه او دا عطف هم ویل شي یعنی په معطوف علی باندې کم اعراب جو بای کې دا دام جایز دی لکه زه مې جئت انا وزیدن جئت انا وزیدن نو دا زیدن چې کنه د څوم ویل شي او د څوم ویل شي جئت انا وزیدن د څوم ویل شي دلته عطف جایز دی تاسو دا خبره یاد وساتئ ان شاء الله پورا باس په مبني سایت کې ضمائر چې کله وای نو الته راځي چې کله د اسم ظاهر عطف کله د اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې وشي کله د اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې وشي نو د دې ضمیر مرفوع متصل تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره راوړل واجب دي کله د اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې وشي نو د ضمیر مرفوع متصل تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره راوړل واجب دي ګوره د دې دا زیدن چې دی کنه دا زیدن دا عطف ته په تو ضمیر باندې دا اصل کې څه وي جئت وزیدن سو جئت وزیدن نو دلته دا اسم ظاهر دا عطف شو په ضمیر مرفوع متصل باندې نو دا عطف ناروا دی پوښوي نو دا ته بالا جایز وي چې کله د ضمیر مرفوع متصل تاکید وشي په ضمیر مرفوع منفصل سره چې دا کله په ضمیر مرفوع منفصل سره د دې تاکید وشو نو دا زیدن عطف شو په دې ضمیر مرفوع منفصل باندې او ضمیر مرفوع منفصل دا په حکم د اسم ظاهر کې وي دا ولې ناروا دی الته ان شاء الله بیا تاسو وای چې دا څنګه بابا ولنده کال کوه خو زبر ته ولته وای مکنه وسه ته ممزه مې و چې دل نه ورځي چې ولته برته وای چې دا چې دا تو ضمیر مرفوع متصل نه ده دا فعل یو حصہ د فعل سره یعنی ضمیر مرفوع متصل د فعل نه بغیر نه راځي د فعل نه بغیر نو کدا اسم ظاهر ته په دې باندې عطف کما نو دا به دې شي چې په فعل په یو حصہ باندې عطف راغی او په بل باندې را نه غي پوه شو د اسم خو په فعل باندې عطف نه کیږي کنه نو دلته کې په دې باندې دا عطف څنګه صحیح نه دی نو دې عطف به حال جایز وي چې کله د ضمیر مرفوع متصل تاکید راشي بس سره په ضمیر مرفوع منفصل سره وز د جئت انا وزیدون د دې ترکیب په څنګه کومه جئت فعل تو ضمیر مرفوع متصل مؤکد او انا ولا مؤکد سره تکفل تاکید نه فاعل او واو بمعنى مع زیدا مفعول معه نو دلته په دې صورت کې جئت انا وزیدن چې زوما نو دلته کې دا واو بمعنى مع واغسو او دا زیدن چې دا ما مفعول معه جوړ کو نو د سم جایز ده او عطف پکم صحیح دی چې ترګه دا ته عطف وکي دا واو به بیا اتفاق دي چې به جئت کې جاء ضمیر فاعل له
تو ضمیر ته دا مرفوع متصل مؤکد انا ولا تاکید مؤکد سره د خپل تاکید نه معطوف علیه مؤکد سره خپل تاکید نه او واو حرف عطف او زید معطوف معطوف علیه سره خپل معطوف نه دا فاعل شو الګه پوه شو به باندې په دې صورت کې بعد چې کله دا مرفوع ما بیا به دا مفعول ماونه جوړیږي بیا مفعول ماونه جوړیږي بلکې د مخ کې باندې به عطف وي او مخ کې باندې وسوي عطف به الګه په دې خبره باندې تاسو پوه شئ په دې خبره باندې پوه شئ په دې باندې پوه شئ ها اوس ګوره دا اولنې صورت وي چې مفعول ماو فعل لفظي وي او عطف پکې جایز وي نو دا مفعول به ما مفعول ماو بنا بر مفعول به دا بنا بر مفعول ماو ویل هم جایز دي او عطف په ما قبل باندې هم جایز دي اگر چې عطف ما وکړو نو چې په معدوم باندې کوم اعراب نو هغه اعراب بیا په دې باندې ما اوس دویم صورت هو چې مفعول ماو فعل لفظي وي او عطف پکې جایز نه وي عطف پکې جایز نه وي لکه زه مې جئت وزيدا دلته کې د دې عطف په دې باندې صحیح نه دی ولې نه دی صحیح ځکه د اسم ظاهر عطف غلره په چا باندې په ضمیر مرفوع متصل باندې او ما تاسو ته وې چې کله اسم ظاهر عطف شي په ضمیر مرفوع متصل باندې د دې لپاره څه خبره ضروري ده چې د دې لپاره څه خبره ضروري ده چې د دې با ضمیر مرفوع متصل تاکید پر اورو په ضمیر مرفوع منفصل سره او دلته کې نشته کنه نو چې کله دا صورت هو چې مفعول ماو فعل لفظي او عطف کې جایز نه نو دا به صرف او صرف منصوب وایو بنا بر مفعول ماو یعنی عطف د دې صحیح نه دی پوه شئ ترکیب به څنګه کومه جئتو کې تو ضمیر جاء فعل تو ضمیر فاعل واو بمعنى مع او زيدا مفعول معه فعل فاعل او مفعول معه جمله فعلیه خبریه صحیح شو نه وس دی چې د مفعول معه فعل چې دا معنوي وي معنوي څه مطلب دی لکه په لفظونو کې موږ د راخ کاری او عطف پکې جایز وي عطف پکې څه وي جایز وي نو په دې صورت کې با دا به مجرور وي دا به څه وي مجرور وي لکه زه مې ما لزید و عمرو ما لزید و عمرو دا ما چې دی دا استفهامیه ده ما سره دا په اصل کې چې ما تصنع لزید و عمرو ما تصنع لزید و عمرو یعنی تا څه وکړلو زید او عمر نو وسو دلته کې د دې مال زید و عمرو د دې لپاره فعل شته نشته کنه فعل د دې لپاره سره پټ دی او عطف پکې جایز دی عطف جایز کنه چې دم اسم ظاهر ده دم اسم ظاهر ده پوه شئ نو دلته کې با منګه دا مفعول ماهو دا چې دا په دې صرف عطف جایز دی صرف پکې څه جایز دی عطف او ماته سوي چې په معطوف علی باندې کوم اعراب جو هغه اعراب په معطوف باندې نو دغه معطوف علی مرفوع ده مجرور ده کنه دا فجر ده دا په مجرور وي اوس دلته کې دا ولې مجرور ده دا ځکه مجرور ده چې دلته کې لام عامل دی لام سره عامل دی او دلته کې دا فعل عامل دی خو فعل چې دا پټ دی مقدر دی او لام چې دا ښکار دی نو ښکارا لفظي عامل چې دا مضبوط وي سوي او معنوي عامل چې دا کمزور وي نو دلته کې د علام الفجر موجود دی نو موږ دا د معمول دا موږ علام الفجر وکړو دا الفجر لپاره معمول وکړو لکه پوه شو به معنی پرې باندې پوه شو نو دریم صورت څه شو چې مفعول به فعل معنوي او عطف پکې جایز وي نو بدا به موږ پرې کې صرف ایو صورت جایز ده چې سره دا عطف صورت ده صرف څه صورت ده عطف او په معلومه باندې کوم اعراب جواب پرې باندې لکه پوه شو به معنی ها وس دویم نمبر چې سلورم د مفعول ماو فعل معنوي ده او عطف پکې جایز نه نه عطف پکې جایز نه نه نو پرې باندې نسب پکې متعین وي یعنی مطلب پرې باندې بس نسب راځي لکه یو مثال لیکل دی مالک وزیدن مالک وزیدن نو زلګ بیا دا خبره ده مالک وزیدن دویم څه مثال لیکل دی ما شأنک وعمرا ما شأنک وعمرا دلګ ګورې یې دلګ ما ته وګورې دلګ ګورا د مفعول ماو فعل معنوي ده کنه ده معنوي ده تاسو ښکاری معنوي ده پټ ته پټ پوه شو به باندې او عطف صحیح نه ده دلګ عطف ولي صحیح نه ده دلګ عطف صحیح ځکه ده چې دا زیدن د عطف ته په کاف ضمیر باندې او دلګ دا عمران عطف ته په کاف ضمیر باندې دلګ دا کاف ضمیر ته کنه دا مجرور به حرف جر ده او دلګ دا کاف ضمیر په دې مثال کې کاف مجرور ده به اضافت مجرور ده بسو اوس په دې باندې چې تا عطف کې دا زید نو د دې دوه صورت دي یا خو به چې په دې کې ما حرف جر به سره راولي دسه به مالک ولزید سبب
او دا به ما شأنک وشأن عمرو دسی به پوه شو بلی معنی نو دلته کې خدا حرف جر پکې مقدر دی حرف جر پکې نشته دی چې حرف جر پکې نشته دی نو دا عطف ناجایز شو دغه شان دي کبرې کې څه ما چې دا شأن زده د عمرو نه مخکې کومه او د چې ما شأنک وشأن عمرو نو معنی غلطيږي انا بس کېږي غلطيږي با لہذا دا عطف صحیح نه دی چې عطف صحیح نه دی نو په دې صورت کې با منګه دا به صرف منصوب وایو پوه شئ او دا به هم دغه شان دی په دې کې به ما تصنع فعل چې دا بدغی لکه ما تصنع لزيد ما تصنع لك ولزيد لك ولزيد لك وزيدا 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 ترغيب څنګه کومه ما معنا اي شيء مبتدا تصنع فعل وضمير بك فاعل فعل سره خپل فاعل نه ها او لك جار مجرور مضارع په تصنع پورې تصنع فعل سره خپل فاعل مفعول به خبر مبتدا سره خپل خبر نه دا معطوف عليه معطوف ما تصنع ما بمعنى اي شيء مبتدا تصنع فعل او هو ضمير بك فاعل دا انت ضمير بك فاعل هي ضمير بك فاعل انت ضمير بك فاعل انت لا حرف جر کا مجرور جر سره خپل مجرور متعلق شو په تصنع پورې واو بمعنى مع او زيدا مفعول معه فعل سره خپل فاعل متعلق او مفعول معه جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه انشائیه استفهامیه لکه پوه شوي دغه شان دی ما شأنک و عمرو ترکیب دی ما بمعنى اي شيء مبتدا تصنع فعل شأن تصنع فعل انت ضمير بقى فاعل شأن مضاف کا مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه مفعول به دا تصنع لپاره واو بمعنى مع او امرا مفعول معه فعل سره خپل فاعل او مفعول معه جمله فعلیه خبریه اوس وګورئ کتاب ته فإن كان الفعل لفظا ده مفعول معه فاني بكم اعراب وایو عطف په کوم څه کې جایزي نسب په کوم څه کې جایزي او ده مفعول معه څو صورتونه لري سلور یا ګور اسانه موږ دا وایو چې یا به مفعول معه فعل لفظي یا به سوي معنوي چې مفعول معه فعل لفظي نو بیا به خالی نه حال یا په عطف جایز یا په عطف ناجایز وي که عطف جایز نو بیا سوچ جایز دي وا او که عطف ناجایز نو بیا صرف په صحیح یو وجه چې اصله نسب ده فإن كان الفعل لفظا كجر معه فعل لفظي وجاز العطف وعطف بك جائز وي يعني معنی بك نه موجود يجوز فيه الوجهان نو بدی کی سوچ جائز دي وا ان نصب یو نصب بك جائز ده او یو بك څه جائز ده عرف عرف جائز ده نو جئت انا وزيدا ولم جائز دي او جئت انا وزيد ولم جائز دي وان لم يجوز العطف او دا خبره بدل تیرې کنه چې عطف دل لګي جائز ولې ده دلته عطف ولې جائز ده ځکه چې دا اسم ظاهر عطف ته په سمانه ضمیر مرفوع متصل باندې او د ضمیر مرفوع متصل تاکید راغلی په ضمیر مرفوع وان لم يجوز العطف او که عطف جائز نه تعین النصب نه نصب نو بیا به نصب متعین ده لکه جئت وزيدا دلته عطف ولې ممتنع ده ځکه چې د زید عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې ده او د ضمیر مرفوع متصل تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره نه راغلی لکه پوه شوي وان كان الفعل معنى او کچر فعل معنوي وي کچر فعل معنوي وي يعني مطلب په لفظونو کې نه ښکاري وجاز العطف او عطف جائز په مقابل باندې تعین العطف نو عطف چې دا متعین وي لکه مال زيد و عمرو اي شيء حصل لزيد و عمرو اي شيء حصل لزيد و عمرو نو دا ترکیب دی اي شيء بمعنى ما بمعنى اي شيء مبتدا حصل فعل هو ضمير بك فاعل لام حرف جر زيد معطوف عليه وحرف عطف واو معطوف معطوف عليه ملك المجرور او جار مجرور متعلق بحصل پورې حصل فعل او فاعل متعلق خبر وان لم يجوز العطف او كذا العطف بك جائز نوي نو تعين النصب بیا بك نصب سره متعين لك ما لك وزيدا اصل کې څنګه ما تصنع وزيدا ما شأنك وامرا ما تصنع وامرا ما تصنع وامرا لان المعنى ما تصنع ځکه معنی لري سره ما تصنع لکه پوه شو به معنی دا برته چی اوس د مفعول معه پہچان دا چې بس دا دغه اصول مثالونه د دې راځي چې واو په معنا ما باندې یعنی کله چې د واو نو رسو ته اسم منصوب لري کنه او عطف جایز نو عطف جایز نو د آسان پہچان درې چې د واو نو رسو اسم منصوب او عطف جایز نو وسو هغه کېږي مفعول معه پوه شو به معنی او مفعول له چې راځي د فعل دغه شوی نو په قران مجید کې مفعول له مثالونه ډېر شری یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت
نو حذر الموت یعنی د یری د مرګ نه دوه غوګونو باندې لاسونه کې خدای کنه نه حذر الموت پکې څه چلے مفعول معه ده مفعول له ده مفعول لیکي کنه ځان لا يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت هغه ګران دی کنه ها ګران آسان بدی کې نه ګوره لانو غت پکې نه بس هغه یو شان چلې چې از دې کو بس ورته بیا ها بل په قران مجید کې مثال تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا واذا اوخ کې بيدلې سترګې بيدلې د اوخ کو نه حزنا د صد وجنا دا غم د وجنا نه غم خفو تفيض من الدمع حزنا حزنا بس شيء ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق معنی درځي کنه ولا تقتلوا اولادكم سمعنا تاسو مو د خپل اولاد ولی خشیت املاق د یری یعنی تاسو سره د یره موجود نه لګي د وجه نه تاسو د خپل اولاد نه مفعول له ده ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء د پر درته مند د الله د حاصلولو مال خرج کوي نو ابتغاء مضاف مرضات مضاف الیه مضاف لفظ الله مضاف الیه ملګر مفعول له فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا بغيا وعدوا باندې مفعول له معطوف علیه فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا لامسكم خشيه الانفاق حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله افتراء ولګنا على الله بغي ملګي بیا وایي چې جان وجرو بچا پور وته حرموا ما رزقهم الله افتراء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما موصولا تشابه منه ابتغاء الفتنة یلکه کله چې تاسو پریکټیس وشي کنه بیا چې تاسو څه کله دې سویم کنه تاسو په خپل باندې بیا تاسو په کې پته لګي فیتبعون تاسو پته ولګي چې دا څه دی ما تشابه منه ابتغاء الفتنه دا مفعول ما پوه شو به باندې ان شاء الله دې اصول دې بعد بیا دقه سی بوي بیا تاسو بیا پته لګي چې زه به تاسو پته لګي قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها قرره دا یاد بشي نو ګورنن سبق موږ څه چل وکړو یو موږ د مفعول له او یو موږ د مفعول ماهو تعریفات وکړل او دغه قواعد وي مفعول له ستوي چې اسم مال اجله يقع الفعل المذكور فيه چې هر هغه اسم ته وي چې دغه د وجه نه فعل مذکور واقع شوی دغه د وجه نه یا دغه د حاصلولو د پاره فعل مذکور واقع شوی پوه شوي بیا موږ چې دا مفعول له ولې منصوبي په تقدیر د لام سره کلام به مقدرو د دې مصنف باندې مفعول له ده د نور باندې مفعول به په واسطه حرف جر ده د امام سجاج رحمت الله علیه باندې مفعول له په کې نشته بلکې دا مفعول له چې دا په اصل کوي مفعول مطلق ته موږ نه جوړو دا خبر دې نه ده درس پنځم نمبر المفعول ما هو هر هغه اسم چې واقع وي د داسې و نو رسو جواب معنا د ماوي او دغه اسم د فعل د معمول مصاحب وي یا د فاعل سره یو ځای راغلی او یا د مفعول سره یو ځای راغلی صحیح ده او بیا موږ ویلو چې د مفعول ماهو د فعل د څلور صورتونه دي چې فعل به یا لفظي وي یا به معنوي وي که فعل لفظي او عطف پکې جایز وو نو عطف هم جایز دی نصب هم جایز دی او که فعل لفظي او عطف پکې ناجایز وو نو بیا نصب پکې صفر راځي او که فعل معنوي او عطف پکې جایز نو بیا به نصب راځي او که عطف پکې جایز وو بیا به عطف صحیح شولا ور وړوي